عمران خان ته جیل کې کم قسم کمره ملو شوې ده. آیا په دغه جیل کې واشروم شته کنه؟ عمران خان جیل کې قیدی نمبر څه دی؟ په جیل کې عمران خان ته کم سہولیت ملو شوې دي؟ د عمران خان د جیل حالات څنګه دی؟ پرون د عمران خان کمره ولی اچانک بدله شو؟ عمران خان سره اهم ملاقات خبرې هم په میډیا باندې روانې دي کې څومره حقیقت دی په دې ټول بریکینګ نیوز باندې په دې ویډیو کې تاسو سره ډیټیل سره خبره کیږي. ویډیو خپل هم مکمل وګورئ او مخکې ملګرو سره ضرور شریک کړئ. په اټک کې ګوره یو کله ده او یو جیل ډېر مرګري دا وایي چې دا کومه کله ده کې دننه جیل هم دی نه جی. اټک کې کله بدله ده او جیل بدل دی. په کله کې هم ډېر قیدیان ساتل شوي دي خو کم قسم قیدیان دي په هغې باندې بعد کې خبره کوو. اټک جیل ډومبې داسې جیل دی چې دی کې د یو ملک وزیر اعظم ته سزا ملاویږي جی. او مخکې چې نواز شریف ګیرو نو هغه اټک کله کې ګیرو هغه له چې کم قید ملاوېدو نواز شریف له نو هغه اټک کله کې او اټک جیل کې نو. د عمران خان وکیلان وایي چې زموږ سمجھ کې نه راځي دا نه راځي چې عمران خان ولې اټک جیل کې ګرکړل شوی دی. اټک جیل کې هغه سہولیت نشته کم چې عمران خان قابل دی. د کم سہولیت چې عمران خان قابل دی هغه سہولیت په اټک جیل کې نشته. بل داسې غټ پوزیشن والا سړی چې گرفتار شي نو هغه موستلی اډیالا جیل یا بهاولپور جیل له شفت کیږي جیل کې قید کیږي ځکه هلته د هر څه سہولیت شته. اډیالا جیل شو بهاولپور جیل شو د پاکستان غټ جیلونه دي الته هر قسم سہولیت شته دی. خو د عمران خان وکیلان دا وایي چې موږ په دې سوچ کې یو موږ په دې حیران یو چې عمران خان ولې د اټک په جیل کې ساتل دی. لومبه عمران خان سکیورټي سیل نمبر 1 کې بیا سکیورټي سیل نمبر 2 لا شفت کړل شو. سکیورټي سیل نمبر 1 حواله سره د لهم مکمل معلومات درکوم او سکیورټي سیل نمبر 2 حواله سره د لهم مکمل معلومات درکوم. بل دا انکشافات شوي دي چې سکیورټي سیل سایز چې کم دی 9/11 مطلب 9 چې کم دی د لینث چې کم دی 9 دی او په داسې په اوږدوالي باندې 11 فیټ دی. مطلب یو کس چې پکې وده شي داسې نو 2-3 فوټه ځای خپو سره پاتې کېږي. د دې جیل د دغه سیل لمبۍ او چوړی دومره ده جي. د حیرانۍ خبر دا چې هغې کې کم فلشنګ سیسټم دی. فلشنګ سیسټم باتروم سیسټم چې ورله ویلی شي هغه انډین سیسټم دی مطلب انګلیش نه دی انډین سیسټم دی او هغه د بهر نه هم ښکاري. مطلب داسې صفا ذکر چې په لاره داسې جیل سیل مخې له څوک تېرېږي نو بهر نه ولا هم هغه سیستم ښکاري. خبیا اوس دې کمره کې ټوایلټ هم دی مطلب کمره کې دننه هغه 9/11 سایز چې کم دی هغې کې به اوده کېږي هم هغې کې به امتیاز هم کې دا دعوه چې کم ده معیز پیرزاده کړې ده. دا څومره خبرې د سیل حوالې سره د تاسو سره شریک کوم نو هغه مطلب د هغې تصویران هم په میډیا نشته. د اټک د جیل تصویران دننه د سیل تصویران ډېر کم به ملاویږي. مطلب دا داسې په انټرنیټ کولیام نه ملاویږي خو دا دعوه چې کم ده دا معیز پیرزاده کړې ده جی. سکیورټي سیل نمبر 2 مکمل طور باندې پروټیکټ شوی دی. غیر چاپیره سکیورټي عمران خان د لپاره الګ انتظامات شوي دي. غیر متعلقه کس عمران خان سره ملاوېدو ته نشي ملاوېدی ورسره شي نه ځکه اجازت ول نشته. په جیل کې دننه یو کس منتخب شوی چې صرف هغه کس چې کوم دی عمران خان سره ملاوېدی شي او یو ډاکټر چې هم عمران خان سره ملاویږي سه ایمرجنسي وي نو به هم د کس په موجودګۍ کې ملاویږي. صحیح شو چې بل په دغه سیل کې دننه چې عمران خان له کوم سہولیت ورکړل شوي هغه الریډي تاسو سره ما ډسکس کړي هم یو ځل به بیا خبره کوم. میټرس دی چیر دی ټي وي ولا هم ملو شوی خدای یو داسې ټي وي دی چې په دې کې انلیمیټډ چینل نشته مطلب پشمار پکې 2-3 چینل دي او هغه چینل هم د حکومت مطلب د جیل چې کم حکام دي د هغې په خوښه باندې کتی شي. مطلب یو سړی پکې خپل فیورټ چینل نشي کتلی. کله چې پرایم منسټر گرفتار شي نو هغه ته جیل کې د پرایم منسټر حوالې سره چې کله مطلب نواز شریف گرفتار شي یا مخکې زموږ په زوړ تاریخ کې هم داسې کسان گرفتار شوي دي. کله چې هم داسې پرایم منسټر گرفتار شي نو هغه ته جیل کې دوه مشکتی ولا وای که سوال ویل شي چې هغه د جیل کې د وزیر اعظم خدمت کوي. 2 کسان ولا ملاویږي یو قسم له چې هغه د اوبو ضرورت یا ولا د ضرورت نه 2 کسان د نن په جیل کې خدمت کوي. مشکتی ولا د ما په خیال ویل شي خدمت کول ولا سړی نو هغه عمران خان ته خوسه عمران خان ته یو کس کې چې هغه خپل هر څه چې کوم دی عمران خان په خپل کوي. د عمران خان جیل کې اسی نشته روم کولر پکې نشته او چې کله بجلی لاړ شي نو لیمپ ورته ملاویږي. مطلب دا چې په جیل سره د جیل چې کم بجلی کنیکشن دی نو هغه یو پی ایس سره هم نه دی کنیکټ یا جنریټر سیستم هم د عمران خان د جیل سره نه دی کنیکټ جی. نو تر اوسه پورې دا اپډیټ چې کوم دي دا څومره هم معلومات تاسو سره د ویډیو کې ما درکړه دی چې کوم سورسز دي دا داوا معیز پیرزاده دا داوا کړی ده. دا نیوز چې کوم دي د معیز پیرزاده سورسز نه تاسو سره ما شریک کړم. نو د ویډیو کتلو زیات مننه. ویډیو مخکې ملګرو سره ضرور شریک کړئ. جنید خان افیشل چینل هم سبسکرایب کړئ پیج هم لایک کړئ. والسلام.